تصویر چې د ماشوم تاسو تخکاری دانن په دنیا کې نشتا او په کم حالت کې د دنیا نه لاړه جناب د بارود په زور دنیا نه لاړه سلور ګولې لګېدلې په دې وړ شانتي سینه کې او په دې وړو کې جګر باندې او په دې وړو کې زړه باندې جناب سلور ګولې لګېدلې ده او د دې ګناه سوا دې کوم عظیم ګناه کړې وه چې په دې وړو کې شان بدن باندې دا د ګولو ښکار شوه د ګناه دا ده چې دا دنیا ته راغلې وه خو سوا دا جینۍ وه الله اکبر کبیره په میانوالۍ کې یو بدبخت پلار چې الله جل شانه وله ښایسته لورکۍ ورکړه د ګل په شان یو ګلاب یې ورکو او هغه راولګېد بدبخته او په دې باندې مړه کړه ماشومه چې سوه جینۍ وه نو زه حیران شم خدای پاک ما ته خو چې پته ولګېد یقیني ته د لاسونه را باندې را پرپی رالی سم حیران شوم چې دا موږ دومره حد ته ورسېدو یاره په اسلامي جمهور پاکستان کې لکه د دین نه بل کم غټ ظلم کیږي غټ زیاتې کیږي چې دا ماشوم قیامت کې راپاسي او د دې وړې سینې وړوکي جګر نه ویني ساسي نو دا به الله به دې څه تپوس کوي چې ته ولې ستا وجه څه وه او مونږ به ورته څه وایو چې خدای پاکه مونږ چې کلمه ویله دا دغه شان مسله وه مونږ به الله له څه جواب ورکوو دا خو ما هغه تاریخ قایم نه کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټایم کې چې و د هغه نه مخکې چې د نبوت نه مخکې کوم حساب کتاب و الله قرآن کې فرمایي ولې چې لوریانې دله درکړم نو تاسو مخونه بدل شي رنګونه هم بدل شي په مخونو باندې څادرې راچوئ یو بل له بیا مخې له نه ورځئ یو بل له بیا حیا کوئ او دا شرم محسوسوي چې الله ماله لور را کړې ده نو تاسو وایئ نن هغه حساب کتاب نه دی دا زه بیا د څه ګیله وکړم چې خدایه دا څنګه حالات دې را باندې راوستي دي قسم دې ټولې بونډریانې مې ګورې کراس کړي دي ښه د کمو ګناهونو په سبب چې الله قومونه تباه کړي ټول هم کراس کړه ظلم الله اکبر الله هر څه برداشت کوي خو ظلم نشي برداشت کولی ای د الله بنده زما نبي خو وایي د خلکو نسل چې کم دی هغه د هلکانو نه خورېږي یعنی د بچو د هلکانو نه به خورېږي او زما چې کم نسل دی هغه به د لوریانو نه خورېږي ای د الله بنده ستا کور ته خو رحمت رالی دې باره کې خو نبي علیه السلام فرمایي چا چې درې لوریانې ښایسته په نکاح کړې حق یې ادا کو ما سره به په جنت کې داسي یو وای د الله رسول چا چې دوی وای کو دومی هغه به ما سره په جنت کې داسي الله دې په یو باندې رحم وکړي صحابي باندې هغه وای د الله رسول د چا چې یو لوري او د هغې حق یې ادا کو صحیح طریقې سره او ښایسته نکاح یې وکړه د هغه به څه حکمي نبي علیه السلام فرمایي هغه به هم ما سره په جنت کې داسي لکه څنګه چې دا دوه ګوتې دي ای د الله بنده تعالی خو الله رحمتونه درکړه نو موږ به الله ته څه وایو ټولې بونډریانې هم کراس کړي لور خو رحمتي لور نه خو نبي علیه السلام به ورته پاسېدو فاطمه رضی الله تعالی عنها ته او چې رابلې فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام به ورته پاسېدو الله اکبر کبیره نو موږ به څه وایو زمونږ دا خولې سازې څنګه شي چې خدای پاکه دا څنګه حالات ترې راوستي دي یقیني کو چېرې د نبي علیه السلام دعا نه وې چې الله زما د امت نه شادوګان او خنزیران ساز نه کړي نو یقیني درته وایم بس چې نن به یو هل هول ساز و چې د پلانې خلکو نه خنزیران ساز شو د پلانې د ځای د خلکو نه شادوګان ساز شو او پلانې خلک په ځمکه وردننه شو خو دا څه دا د موږ نبي علیه السلام ته دعا کو چې الله زما د امت شکلونه بدل نه کړي نو جناب ما او تا کوم ګناه پرېښوده ای ظالمه پلاره ستا به لاس څنګه ورتلو دغې پیستول ته ستا به لاس څنګه ورتلو چې دا تا ډس کو ستا به لاس څنګه ورتلو چې دا خپله لور دي وړه ماشومه او پرته وه په زانګو کې یا په بیټ کې پرته وه او که په کټ کې پرته وه دا ستا زړه څنګه ورتلو چې ته په دې باندې ډز وکړې الله اکبر کبیره د الله به دا به ستا نه هیر شي دا به تا خوب ته پرېږدي دا به تا چین او سکون ته پرېږدي قیامت کې چې دا راپاسي او نور بچي د خپلو پلارانو شفاعت کوي او باقاعده د دوی شفاعت منلی شوی دی د دوی شفاعت منظور شوی دی نو دا به ستا څنګه شفاعت وکړي ته خو قاتل د خپل بچي ته خو قاتل شوې تا خو د خپل لاس نه خپله بچې څه کړله قتل کړه نو غرض مې دا دی جي ټولې بونډریانې هم کراس کړې ښه دا قیامت پر راځي نه ټولې بونډریانې هم کراس کړې او چې زما خوله یې الله بس دا څنګه حالات ترې راوستي دي دا څنګه زه مسلمان په ما به لاول حالت راځي غیر خو پرېږده خو دي او چې زم دا شی کومه نو بس
الله دې به موږ باندې رحم وکړي چې لا مخکې به څه حالت جي لا مخکې به څه حالت دي او په اسلامي جمهوریت پاکستان کې مړه نو بس دا بلا څنګه قانون چې دا خو زوړن کې مخامخ او چې دا چې د خلکو ته د عبرت یو نشانه سازه کی چې دا هغه کس ته چې خپل بچنګي وجلې وا خپل بچنګي مړ کړي وا زه خو قانون ته دا اپیل کوم جناب چې قانون شته او کو نشته دا سهل شروع دی دا سهل بد شروع دی تاسو نه څوک تاسو کوي دا زوړن کې ونی سي بس